سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة صدق الله خالقنا العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله خالقنا العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود الشريف صلى الله وسلم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حمد سنادي فاكر رجالا سأل الله جل جلاله عما نواله فقرآن عظيم فاكر وفرمایل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله جل جلاله یو دارک محربان او رحیم ذات دی صحابان پر کافرانو دی هم پر مسلمانانو دی هم پر غرو دی هم پر دشت دی هم پر بیبان دی هم پر اوبو دی هم پر حیوانانو دی هم پر نباتات دی هم پر شجرات دی. الله جل جلاله فرمایل ورفعنا لك ذکرک ایز ما محبوب ایز ما خوش پیغمبر ایز ما بندہ یا رسول الله یا ایها النبی الله جل جلاله ازما مصطفى خوش پیغمبر محمد مصطفى سرور کائنات صلی الله علیه و صحبه وسلم ته خپل نام نه دی ویل چې یا محمد اولاد سي یا محمد او ما ته وګور لکه نور انبیاء کرام ته چې الله جل جلاله فرمایلی چې یا موسی یا ابراهیم یا لوط یا نوح یا صالح ډیر انبیاء کرام ته الله جل جلاله په خپل نام ویل. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته غټ فضیلت دې خبره اصل چې الله جل جلاله ودل د ادب له وجه د ډیر احترام د قدر له وجه الله جل جلاله نبی علیه الصلاۃ والسلام نو محمد نو منه د خط چې یا محمد. بیا الله جل جلاله وفرمایل ورفعنا لك ذکرک. د آیات یو شان نزول د واقعه د آیات څخه نازل شو. کفار مکه یا مدینه دا راوړل نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وحی باندې سورۃ جبرائیل امین سوا قدر نور درته نو بیا د کفارو دا ویل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د الیاس بالله خدای ناراض شو. هغه جبرائیل امین وسنو سره لږه خبره نور سره لږه وحی وسنه پر نازله نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر غمجن و ډیر پریشان و. نو بیا الله جل جلاله تو فرمایي والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى مالک السم په ورځ باندې پر سهار باندې نو الله جل جلاله خپل قسم بیا الله جل جلاله فرمای بعض مفسرین فرمایي چې الله جل جلاله فرمای چې والضحى زمانک السم اے محمد یا رسول دا ستاسو شسته مخبان
نو ځکه الله جل جلاله قرآن پاک کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخ مبارک ته وضحا وویل واللیل اذا سجا زما د قسم په تور شپه باندې په ورځ باندې قسم وکړه بیا په شپه باندې قسم وکړه بعض مفسرین فرمایي واللیل اذا سجا څخه معنا مراد دا دی چې زما د قسم د استا په شایسته تور سم باندې ستې سټي خوري کې د استا په ملا نو واللیل اذا سجا هغه تور تیاری کې چې فرس اذا هغه وخت سجا چې فرس نو دغه مراد تور سم د نبی علیه السلام دا الله جل جلاله هو خپل پیغمبر ته قسمونه خوري ما ودعك ربك وما قلى نبي الله جل جلاله لتا بيزار نه لتا خبر ولي الله جل جلاله فرمائے وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وريال محمد المصطفى سروي كائنات صلى الله عليه وسلم تجمع امت لجله دا خلق تجمع لجله ثم خالد مسلمانان د پر نه لجله ثم خالد انسانان د پر نه لجله تمہارے پیغمبران د پر هم لجله د کفارو د پر هم لجله د مخاص کړه مسلمانان د پر هم لجله حتی کې د درخت د پر هم لجله نبی علیه الصلاۃ والسلام پر یو کوی باندې روان هغه کوی هغه ټول هغه شی بسرخ له اوش بسرخ وله بیا به د اوبر اخیزوله نو اوش و نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وزرل ورته وایي فرمایي چې هغه ورځ هغه اخر نبی هغه ورځ په قیامت چې بزمن شفاعت کوي هغه سړی به ما نه د سړی له ظلم خلاصوي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ګوري چې ما به هغه سړی دا وشخېږي ما به هغه سړی هغه آخري نبی یا هغه سړی چې ورځ په قیامت به موږ شفاعت راته کوي هغه سړی به ما د خپل مالک له ظلم خلاصوي نبی علیه الصلاۃ والسلام تعالی اوش ورته وفرمایل اوش ورته گویا سولې او نبی علیه الصلاۃ والسلام چې یا رسول الله دې دا الله رسول ته دا الله رسول زمونږ چې ته دا الله رسول مگر دې دا الله رسول ته یو زما یو سفارش په دې دنیا کې وکړه زما یو شفاعت په دې دنیا کې وکړه ځکه کوم مالک په لاس کې د کوم سړی په لاس کې دا سړی په ما کار ډیر کوي ما ته فرق کم راکړي ما ته شک کم راکړي زما سفارش وکړه چې دا سړی ما ته فرق ډیر راکړي نبی علیه الصلاۃ والسلام دومره مهربانه مشفق سړی و چې دا هغه اوش واخیستلی سړی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وما ارسلناک الله جل جلاله فرمایي چې ته موږ رسول نه یې لېږلی دغسې لپاره ته موږ خالي د مؤمنانو د بندګانو لپاره نه یې لېږلی خالي د انسانانو لپاره مو نه یې لېږلی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې په کوم ځنګل یا پر کومه درخته باندې تېرېدلی هغه درختو هغه پاڼو پر ده باندې به درد ویلی پر ده باندې به سلام ویلی نبی علیه الصلاۃ والسلام مخکې چې دغه منبر دا زینو پر کوم منبر جوړ شوی دا منبر مخکې نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د خرما پر یو درخت باندې خطبه ورکوله په مکه مکرمه په مدینه منوره کې د هغه خرما پر هغه درخت پر هغه ډډ باندې به خطبه مبارک ورکوله نو بل ورځ یو صحابي ورته راغلی چې یا رسول الله اوس مې تا ته ډېر ښایسته منبر جوړ کړی دا رقم اوس راس په منبر باندې لوړ کښېنه ښایسته ولې موږ ډېر سولو منبر خو دغه لپاره چې څومره غټ مسجد ته ځې هغه منبر لوړ څومره مدینې منورې والا چې کوم چا حج کړ هغه منبر ډېر غټ ولې خلک یې دغونه دي منبر دغه لپاره چې خلک لوړ شي امام لوړ ناست تر مقتدي نو ته تر موږ لوړ کښېنه چې ته موږ پوره وینې مخکې به د نبي علیه السلام په مځکه مبارک یا پر هغه ډډ مبارک به ناست نو هغه وچ درخت هغه وچ خرما نړېدلې وه بیا وچول هغه خرما هم په نبی علیه الصلاۃ والسلام پسې چې یا رسول الله ته مخکې پر ما کښېنستې خطبه دې ورکوله پر ما کښېنستې ترغیب د اسلام به دې چلولی نن څه وجه پېښ شول نو ما څه خطا وشوله چې تا زه ایله کړم او لاړې ځان دې بل لرګی پیدا کړې نو وما ارسلناک الا رحمة للعالمین
الله جل جلاله فرمایي الا رحمتا للعالمین سما رحمت ګرځولې د تمام عالم لپاره عالم الله جل جلاله رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ګور الله جل جلاله رب العالمین رب د ټول عالم انس جنس نباتات شجرات څومره شان الله جل جلاله فرغم تخلیقیت مالکیت رازقیت د ټول د الله جل جلاله اصل دی مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بیا رحمت للعالمین دی الله جل جلاله فرمایي ورفعنا لك ذکرک اے دا الله ازما رسول یا ایو الرسل یا ایو النبی چې به زما ذکر کېدی اته بستا ذکر کېږي چې هم زما نه ولې اته بستا نه ولې اوس ګور الله جل جلاله رب د ټول عالم نور انبیاء کرام ابراهيم عليه السلام موسی عليه السلام نور انبیاء کرام دا د خپل قوم د پر انبیاء کرام بس دغه بعد چې کوم نبی به نن راړي سبا سبا دنیا رسد کېدی هغه بعد ختم شو منسوخ بس بل نبی به راړي اگر الله جل جلاله ذات څنګه ذات هغه باقی ذات پاتې کېدو کې ذات د الله جل جلاله کوم دنیا جوړ کړي دا نظام باقی پاتې دی تر کوم ورځ پورې په کوم ورځ پورې ستیم الله جل جلاله فرمایي چې په قران مجید کې فرمایي چې په هغه ورځ باندې چې شپېلې ورسي بیا به تاسو دنیا بیا د دنیا ختم بیا بل دنیا نو نبی علیه الصلاۃ والسلام هم تر هغه وخت پورې نبی علیه السلام امت به ګرځي ان شاء الله دا هغه دین دا هغه امت دا هغه نوم دا هغه تعریفات احادیث دا تر هغه وخت پورې ستیم مطلب نو رحمت للعالمین رب العالمین برابر سره بل نبی علیه الصلاۃ والسلام دا دومره غټ رتبه چې دا حاصل کړه دا په کوم شي حاصل کړه خاص مین شي ترمو دوستان په دنیا کې زور نفرت د دغه شی دا باقي نه پاتې کیږي د زور شی باقي نه پاتې کیږي نن په یو قوم په یو کلی په یو ملک په یو ځمکه باندې وګوره چې کوم چا کوم بادشاه یا کوم فرعون نمرود بل دا رقم سره بل دا رقم غره واخه چې هغه په زور باندې حکومت کړ هغه خلک د زور ځان تابع کړي هغه حکومت باقي نه پاتې شو هغه باچی باقي نه پاتې شو هغه مذهب باقي نه پاتې شو ولې فرعون ځان خپل باچی نو ځان خپل مذهب نو ځان خپل خدای نو فرعون خدای وي باچی وزیران انبیاء کرام نه باقي نه سو پاته زور ولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام غټ شي د امت او پرېشري غټ شي د سبق د امت پرېشري هغه د صلح رحمی یعنی شأن ژوند اخلاق ادب احترام قدر عزت پزړه کې د یو بل مسلمان منه محبت نفرت نه نفرت باقي نه پاتې کې انسان وسم چې انسان په مجلس کې نه وای پلانای سره دومره ښه سره د سره وجیاست ولې پلانای بدمعاش ولې پلانای غونډه ولې پلانای ظالم نه یادي چې ظالم یادېږي د ظلم پر ځای د وحشت پر ځای باندې یادېږي وای دا رقم خو دا رقم ظلم خو پلانای نه دی کړی نو په غلط ځای اسماس نبی علیه السلام کرام فرمایي وای چې کوم انسان مرسي بیا انسان یو مجلس یو ګروپ ټولې ناسي بیا هغه دا وای چې پلانای سره خو ډیر څه سره الله جل جلاله هغه انسان ته مثال په اوله درجه کو نور راحت باندې را نور درجه ور بلند کی ځکه دا علماء کرام د ادریه بعد په ادریه کې په جنازه کې وای پلانای ډیر څه سره ټول وای دا ډیر څه سره سمعنا کبدغ انسان من عذاب الله بلا عذاب وسط راحت کې بیاو کبر راحت کو درجه به نور پورتس په دیو جمع انسان ته بزرګ کې رحم کرم فضل دا باقي پاتې کېدونکي الله جل جلاله او فرمایي ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى بیا تو فرمایي چې دا الله رسول زما رسول زما خوش پیغمبره سوره په قرآن مجید کې پداش ادب په نام نور ته ویلي وللآخرة خير لك من الأولى د دنیا ژوند
دا نه بهتر د آخرت ژوند بهتر دی د دنیا ته ژوند والآخرة خير لك من الأولى ذكر علماء کرام لوی اولیاء کرام دا په زر مرګ زر کا وختي مرګ باندې د خوشاله کیږي چې څومره دنیا زر وختي دي څومره مرګ زر ودر اخره ذکر الله جل په قرآن پاک کې فرمایي والآخرة خير لك من الأولى مؤمن انسان سوچ وي الله جل جلاله چې کوم انسان باندې مېمي هغه انسان بیا د الله جل په دیدار باندې مېمي چې کوم انسان د چا په دیدار باندې هغه انسان انتظار نشي کولای ځکه اولیاء کرام زر مرګ په جلدي مرګ باندې خوشاله وخت مرګ باندې خوشاله هغه بوجنه هغه د اولیاء د الله د دیدار په انتظار چې کوم انسان د یو چا مخ قتل نه غواړي د چا دیدار قتل نه غواړي هغه انسان پر اتک دغه انسان په دیدار باندې نه خوشاله ځکه انسان ځان شاته کوي نبی علیه السلام فرمایي وای انسانانو اے مؤمنانو ګوره انسان چې ستیم دنیا کې د ابکر سره پیدا شو وای دا انسان سوچ وي دا په ایمان کې لږ خطر ده ایمان لږ کمزور دی دوه شان دي اول شی دا حرص د دنیا یعنی مینه محبت د دنیا دومره چې دونه مې وایي کاروبار مې وایي ژوند مې زندگی مې وایي بس په عیش او عشرت مې وایي غرب بس پروت وایي او دوم شی دا د هغه انسان به هغه کوم انسان چې دی اول د دنیا محبت دوم عمر به خوشي 100 کال عمر دی باید چې زما 200 کال عمر دی 300 کال عمر دی باید چې زما 400 کال عمر خوشي دغه دو شان په انسان کې راځي هغه انسان ایمان کمزور دی هغه انسان په ایمان کار وکړي د ایمان تجدید وکړي ایمان مثبت کړي محترم دوستان خبر وخت پرسره خبر سردار پر دې خبره چې انسان اول پر دې شبان چې انسان په ځل کې رحم پیدا کرم پیدا پما مولش خوش کنه پما مولش کنزانا حتی کې سدان د شي تصدیق کواسه پلانې داس کارو شو مې منه قطعا نه منه خپل د هغه سره واردل هغه سره قرنی واردل چې مثال ستا یقین 100% باندې بیا په ځکه ته انسان یو شی خبر نه وي هغه انسان د کار وسی لالچ نه وسی جلبازي نه وسی هغه انسان بیا په شیطان بیا بار په ځین کې وسوسه ورچی یار چې لږ انتظار کړو یار چې لږ آن کړو یار چې لږ صبر کړو یار چې دا چم کړو ول اول په باندې سپوري انا زر کو پلانې داسې دا خبره کې کنن دا رقم انسان ته باید دا چې په ځل کې رحم پیدا دوم د خبرې تصدیق دریم چې انسان دغه وپیژني چې زه څنګه انسان یم دا رقم بلم دغه رقم انسان دی زه څنګه حیوان ګوره انسانان د انسان څخه ډنچه ده دا حیوان د حیوان څخه بیا موږ الله جل جلاله حیواناتیک پیدا کړی موږ ټول حیوانان یو په حیوانانو کې بیا موږ حیواناتیک یو په حیواناتیک بیا موږ اشرف المخلوقات الحمدلله نو دا کوم انسان چې خپل ځان ته وګوري لکه زه چې په ما کې روح شته زما بدن څخه فرق شک نشته صرف په ما په حیوان کې د عقل قابض هغه غیر ذو القل ما ذو القل بس فرق دونه دی انسان په ځکه په حیوان باندې رحم پر چنه باندې رحم پر کور پر همسایه پر قریب باندې رحم ځکه رحمت پیدا شي دا انسان ژوند خوشاله دا انسان ژوند آباد هغه په اولاد کې برکت وي پر رزق کې برکت وي الله جل جلاله مستاسو په خبره عمل توفیق را نصیب کړي دعا غواړم الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر جيوش محمد الامين واخذل الكفر واليهود والنصارى ومن علاه اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لن يضر من عليك تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت واستغفرك واتوب اليك صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين برحمتك الله اکبر الله